بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سره نه تاسو په خدمت کې یو نوی ویډیو یو نوی ټاپک سره حاضر شوم. امید ساتم چې ټول دوستان به خیریت سره وي. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته چې موسم بدلیدو کې دی او چې کله موسم بدلیږي او داسې ګرمي ختميږي او یخني راځي نو دا ځان سره ډېر زیاتې بیماریاں وروړي. څنګه چې تاسو ته ما په مخکې ویډیوګانو کې ویلي وي چې کله یخني ختمېدل او ګرمي راتله نو دا هغه ټایم ما ویډیو جوړه کړې وه په ویکسینیشن باندې او هغې کې ما دا ویلي چې موسم کله بدلیږي نو هغه ځان سره ډېرې بیماریانې وروړي. اوس موسم چې کم دی نو یخني په راتلو باندې او ګرمي ختمېدو کې ده نو چې کله داسې موسم هم راځي نو هغه هم ځان سره ډېرې زیاتې بیماریانې وروړي. نو ما ویل چې راځئ زه خو تاسو ته ما ویلي مو چې زه به تاسو سره د موسم مطابق په تاسو ته ویډیوګانې جوړوم او پېښ ولې که نه چې څنګه موسم وي د هغې مطابق په تاسو سره زه ویډیو جوړوم. جي دا وګورئ زما شوق هم وګورئ چې پېښ دا زما چې تاسو ته ویلي چې نوي انټري ده که نه جي پېښ دا وګورئ چې دا ستاسو مخامخ دی چرګ نن سبا کوریس کې دی دواړه دا چې ما راوستل جي دا بالکل سټ وی او پرون راسي دا چرګه چې کومه ده که نه دا دې که تاسو اواز اورېدی شي د دې د خولې نه یو کور کور اواز روزي داسې خر خر اواز روزي څنګه چې دا څنګه سینه خراب شو څنګه سینې نه اواز روزي. صحیح شو جي. نو ما چې چیک کړل نو ما وی چې راځي په دې باندې ویډیو جوړه کوم پېښ ولې جي ځکه چې بعض ټایم زموږ خوش قسمتي په دې باندې خوشي چې موږ سره خپل یو بیماری راشي او موږ په هغې باندې ویډیو جوړه کړو نو هغه زیات خلکو ته پته ولګي پوه شو چې بعضې خلک په صحیح چرګانو باندې ویډیو جوړوي نو هغه هېڅ دغه نه لګي جي دې چرګې ته ګورې دا معمولي غوندې دا سر پوز هم وښیي. صحیح شو جي. نو چې دا موسم کله بدلیږي نو دا ځان سره بیماری وروړي او کومه بیماری وروړي هغه وي نزله زکام او ریشه. صحیح شو جي. دا بیماریان دا ځان سره وروړي. اوس دا چرګه چې کم ده نو دې چې کم دی د خولې نه خور خور اواز روزي خور خور اواز روزي او وګوره دا مخوکه وخي لګیا چې د مخوکه کلم چرګه وخي نه دې مقصد دی که نه چې د دې زکام نری شروع شوی دی دا زکام دی پیل سټیج شروع شوی دی پېښ ولې جي او دې سره دې خر خر اواز هم راځي سینه کې ریشه چې کم هم جمع شوی دی جي. نو د دې ته زه اسان علاج ښیم څنګه چې تاسو ته ما پیل هم ویلي وي چې زه به تاسو ته هغه علاج ښیم چې هغه ستاسو ته په اسانتیا باندې کولی شئ جي چې تاسو ته پکې تکلیف هم نه وي او دومره ګران هم نه وي. دوستانو زه ویټنري میډیسن په دې باندې نه اډوایس کوم خلکو ته چې هغه ګران وي او بل هر ځای کې په اسانه میلاویږي نه. زما کوشش دی چې زه تاسو په هغه دغه باندې ویډیو جوړه کړم میډیسن باندې چې کم تاسو په کور کې د پیله نه موجود وي جي. زمونږ مین مقصد دغه دی که نه جي چې موږ چې ځناور زندگی بچي. صحیح شو جي. چې ځناور زندگی بچي به دغه زما مین مقصد دی د ویډیوګانې جوړول او د دومره خواري او د هر څه کولو جي. دوستانو تاسو به چې وګورئ چې کله داسې فرسټ ایجي او خور خور اواز کوي نو زه تاسو ته یو میډیسن درته ښیم ډېر زبردست میډیسن دی او ښه ارزان دی جي هغه دی اوکسي ټیټراسیلین کیپسول دی جي زه په ډسکرپشن کې دې نامه هم ورکوم. دا کیپسول به تاسو دې ته د شپې یو کیپسول ورکوئ روزانه. دې سره که ټمپریچر وي بعض ټایم دې سره ټمپریچر کېږي تاسو به ګورئ دا چرګه به غلې ولاړ بڼې به راپړسولي نو پوه چې دا دې ټمپریچر دی. که ټمپریچر ورسره وي نو پیناډال ګولۍ هم ورکولی شي او که نه نو پیناډال سیرپ ورته په ورځ کې 3 ټایمه ورکولی شي. صحیح شو. 2 cc ورځ کې 3 ټایمه دا پیناډال سیرپ ورته ورسره ورکولی شي. که پیناډال درسره نه وي نو تاسو بیا کالپال سیرپ میلاویږي کالپال سیرپ هغه واخلئ او هغه هم 3 cc روزانه د ورځ کې 3 ټایمه ورکوئ او د شپې ورته یو اوکسي ټیټراسیلین کیپسول ورکوئ. دا د فرست سټیج شو. بعض ټایم د خلکو نه چې کم دی چرګان خراب شي هغه بیا خوله هم کولاوي او خولې نه ریشه هم بار روزي. صحیح شو. ریشه هم بار روزي او ډېر زیات ځناور ته خراب شوي هغه څه وي هغه څنګه بې احتیاطي وي او زمونږ د دې دغه باندې موږ نه سستي وشي چې یاره موږ دې له څه علاج وکړو په دې کې 3 ورځې تېرې شي او کله چې ما تاسو ته ویلو چې یو ځناور باندې 24 غنټې بیمارۍ کې تېرې شي نو هغه داسې چې لکه 50% بیمارۍ ووالو بعض ټایم هغه 100% بیماري ووایي. د دې د بیماري وایرس چې کوم د ډېر تیز دی د انسانانو په دغه باندې پوه شو جي. نو کوشش کوئ چې بر وخت علاج ورته کوئ او په وخت علاج ورته کوئ جي. نو ما وایي چې راځه تاسو نن دا وړه غوندې ویډیو شیر کړم جي. نو امید ساتم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شي او زه درته بیا یو ریکویسټ کوم چې زما ډېر ملګري ویډیوګانې ګوري
او اکثر لته دا شي چې دا چینل سبسکرایب کول پکار دي او بیل آیکن چې کم دی هغه په آل باندې پریس کول پکار دي ځکه چې زما ډېر مرګري ماته چیرې ډاکټر صاحب تاسو دغه مونږ چې کم دی ان راځي ویډیوګان نه راځي آی وجه دی چې تاسو صرف چینل سبسکرایب کوئ او په بیل آیکن باندې چې کم دی آل باندې تاسو نه پریس کوئ نو دا غي د وجه چې کم دی زما راتلونکي ویډیوګان چې کم دی تاسو نه راځي صحیح شو جی نو زه امید ساتم دا ویډیو به تاسو خوښ شي خپل دعاګانو کې یاد ساتئ او ان شاء الله ملاوي ګو بل ویډیو سره خدای پامان